اسرائیل په بمبارۍ کې د هغې د دویانو حاجت دی، هغې ته د خیمو حاجت دی، هغې ته د خوراکي شیزونو حاجت دی. لږه لږه مرسته وکړئ مظلوم فلسطینیانو سره. الله په خوږ ایمان خوشحاله کړه. وس مطابق لږه لږه مرسته وکړئ. جزاک الله. الله په خوږ ایمان خوشحاله کړه. هغه مظلومه فلسطینیان چې د هغې کورونه وران شوي دي، هغې ته د دویانو حاجت دی، هغې ته د خیمو حاجت دی، زخمیان په هسپتالونو کې پراته دي. جزاک الله. لږه لږه مرسته وکړئ. الله په خوږ ایمان خوشحاله کړه. مظلوم فلسطینیانو سره لږه لږه مرسته وکړئ. د اسرائیل په بمبارۍ کې د هغې کورونه وران شوي دي، هغې ته د دویانو حاجت دی، هغې ته د خیمو حاجت دی، زخمیان په هسپتالونو کې پراته دي. لکونه فلسطینیان بې کوره شوي دي. جزاکم الله. لږه لږه مرسته مظلوم فلسطینیانو سره لږه لږه مرسته وکړئ. د فلسطین هغه مظلوم عوام چې هغې ته د دویانو حاجت دی، هغې ته د خیمو حاجت دی، هغې ته د خوراکي شیزونو حاجت دی. لږه لږه مرسته وکړئ. فلسطیني عوام موږ ته سترګې دي. جزاک الله. لږ لږ امداد وکړئ. فلسطین هغه غریب عوام سره چې هغه مظلوم عوام سره هغه چې په بمبارۍ کې